چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د کافرانو د خپل وطن ایستو د مکې مکرمې نه نو داسې یو چوت شانتي ځای دی په هغې باندې ودرېدو او ډېر عجیبه خبرې نبی علیه الصلاۃ والسلام کړي. ای زما د بابا وطنه، ای زما د ابۍ وطنه، ای زما د پلار او د مور وطنه، ای هغه وطنه چې ما دکې خړپوسې کړي دي، ما دکې خپیال بېخپې ډېرې منډې والي دي، زه پکې ډېر ګرځېدلی یم. ای وطنه ډېر را باندې ګرانې، خو څه وکړمه دا دننه چې دا کم خلک دی دا مې نه پرېږدي، ګینې زړه مې نه کېدو ستانه تا کې زه پیدا شوی یم. ولې د ملک مثال خو د مور د غېږې دی. او کله چې نبي علیه السلام هجرت وکړو او شپږمه هجري ده، نبي علیه السلام ته خپل وطن ډېر یادېدو. ای الله اجازت راکړه چې خپل وطن زه وینم. په شپږمه هجري ورته الله جل شانه اجازت ورکو او راتلو عمرې له. نو جناب د ملک سره محبت کول ګوره دا د ایمان نشاني ده. یو څو ورځې مخکې ما جنډه لګولې وه، یو کس راته وي دې ملک مونږ له سره کړي خبرې اترې کوي. ای د الله بنده لاړ شه چې د چا ملک نشته د هغوی نه تپوس وکړه چې ملک څه ته وایي. دا چې کله ته مسافر شي او تا نه څوک تپوس وکړي چې ته د کم ملک یې، نو بیا به درته پته ولګي چې ملک څه شی دی. ملک ته وایي څه. زما خدا دعا ده چې الله جل شانه څومره اسلامي ممالک دي الله جل شانه په ټولو کې امن راوړي. الله دې هر یو مسلمان له د مور دا پاکه غېږه ورکړي. الله دې ته یو مسلمان هم محرومه کوي نه. او په کومو ملکونو کې چې دا خبرې اترې سټارټ دي، ای الله ټول اسلامي ممالکو حفاظت وکړي. الله خصوصا زموږ د پاکستان حفاظت وکړي. نو غرض مې دا دی جناب د خپل ملک سره محبت کول دا د ایمان نشانی ده. او بله خبره ورته کومې دا ملک چې ازاد شوی په دې 14 اګست باندې که نه، په دې کې ډېر خلک ځوړند کړی شوي دي ونو ته، ډېر خلک پکې حلال کړی شوي دي، ډېرې زنانه کونډې شوي دي، ډېر ماشومانان یتیمان شوي دي. دومره وینه توی شوې ده چې هغه دریاب د وینې سور شوی و. که چېرې لیکل ته کېدی شو نو لیکل به یې کول. سره وینه دومره عام شوی و دا ملکونه چې آزاد زموږ د پاکستان ملک چې آزاد شوی. نو جناب نن دا صرف باجو ته پرېوت چې زه به باجې وامه، نن صرف ډول او سرنا ته پرېوتم، نن صرف د فحاشۍ یو عجیبه ازادۍ له موږ عجیبه نوم د فحاشۍ ورکړی دی جي. نو جناب په دې ورځ خو نفلونه پکار دي. آیا ما چېرته نفل کړی دی؟ چېرته 2 رکعته نفل مې کړی چې الله ماله خپل ملک را کړی، د غلامۍ زندګۍ نه آزاد کړی ما؟ چېرته الله ته سوالونه کړي کو نه؟ خو نه جي دغه شی مکمل ختم شوی دی. کم سے کم د مسلمان دپاره خو دا څیز نه دی پکار. اوس کو غیر کوي نو کوي دی که نه؟ زما او تا سره خو ایمان دی، ما او تا په مسله باندې کینو. او ای الله شکر دی چې خپل ملک پاکستان دی را کړی، ربه شکر دی چې خپل وطن دی را کړی دی. نو جناب بیا به ډېر خوند کړی وی. نن سبا کو موږ وګورو الله دې موږ ټول معاف کړي. دغه سیټ ته زموږ توجه وډوځي نه، بس ډول سرنا او ګډېدل او جناب کونګیان او بس یو حل سازي. الله دې موږ د خپل ملکونو نه محرومه کوي نه جي. الله دې زموږ د اسلامي د ټولو ممالکو حفاظت وکړي.